عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لاحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنه. امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد کے د صلہ رحم ابواب خو ډېر شي چیده موږ د هغې نه ولوستل. هغې پسې امام بخاری رحمه الله دا کوم باب چې ږدي دلته کې دا یې تعلق لوڼو سره دی، اولاد او اولاد کې لوڼو سره. ته دې سبب دا دی چې د جاهلیت زمانه کې خلق با د لوڼو څه خیال نه ساته، بلکې اکثر خلق با لوڼه ژوندۍ ښخولې، او دا یو داسې عام رواج و چې قرآن مجید ډېر سختۍ سره د دې تنقید کړی دی، او د قیامت دروازې تذکره یو ځای قرآن مجید کوي نو هلته فرمایي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کمې زنانا چې ژوندۍ ښخې کړي شوي دي د هغې نه به تپوس وکړی شي چې بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، څه ګناه چې دي قتل کړي شوي دي. یعنی یو بنی آدم د پیدایش سره سړی قتلی دا څنګه انسان دی او څنګه بنی آدم دی، د دا رحم څه شو، د ده د زړه محبت څه شو. قتلی خو خلک هغه څوک چې د هغه نه څه غلطي څه ګناه سرزد شوي، هغه د چا حق تلفي کړي، نور څه داسې کار یې کړي چې هغه د قتل سبب او باعث ګرځېدی شي. د یو ماشومې څه غلطي ده چې ته پیدایش سره خلک قتلی. د اسلام نه مخکې د مشرکین مکه چې کوم ګنده ناروا غلط او د ظلم نه ډک کم باب دی، په کې دا باب د ټولو نه خطرناک دی چې یو انسان خپله لور خپله خور هغه د پیدایش سره قتل کی. قتل هم څنګه کوي چې ژوندی یې ښخوي، چونکې دا ظلم و په دې وجه باندې امام بخاری رحمه الله کوم باب چې ږدي نو د هغې تعلق د دغه ظلم د خاتمې سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عملی ژوند کې هم د زنانو ډېر خیال ساتلی دی. دې ته زن مریدي نه وایي چې یو سړی ګندې د خپلې ښځې غلام شي، نه بلکې دې ته د ښځو د حقوقو بیان ویلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حبب الی من دنیاکم ثلاث، تاسو په دنیا کې یو درې څیزونه دي چې دا ما ته پسندیده کړي شوي دي، محبوب کړي شوي دي. کم خلک چې په حدیث نه پوهېږي نو د هغې خیال لایي چې دا د پیغمبر معشوقي دی او پیغمبر یې نعوذ بالله عاشق دی. دا نه دی مطلب، بلکې مطلب یې دا دی چې ما ته دا پسندیده کړي شوي دي. کم؟ اول النساء، ښځې پسندیده دي، خوښې کړي شوي دي. دې دپاره چې د هغې د حقوقو زه بیان وکړم، د هغې فرایض او ذمه دارۍ بیان کړم او د هغې حقونه وښیم. د حدیث مفهوم دا نه دی
چې زه ښځو ته ډېر مایل یم، بلکې د حدیث مقصد دا دی چې زما د پیغمبرۍ، زما د نبوت یو لوی پهلو دا هم دی چې زه به د زنانو د حقوقو خیال ساتم او د هغې بیان به کوم، او بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. دا کوم حدیث چې ما ویلی دی دې کې د لوڼو کړی دی، د خویندو یې کړی دی، او د خپلو ښځو باره کې به یې فرمایل، عامو مسلمانانو ته به یې ویل چې خیرکم لاهله، په تاسو کې بهترین سړی هغه دی چې هغه د خپلې ښځې دپاره غوره وي. بیا یې فرمایل وانا خیرکم لاهلی، ستاسو د ټولو مقابله کې زه د خپل اهل و عیال سره هغې دپاره د ټول نه غوره یم. ښځې سره ښه سلوک کول، ښه تعلق ساتل، دارنګې بچو سره ښه تعلق ساتل، خویندو سره ښه تعلق ساتل، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند د هغې یو مشن دی. نن که دا تعلیمات عام کړی شي نو د کورونو نه دا نفرت عداوت به ختم شي. بهرکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو د حقوقو خیال هغه زمانه کې ساتلی دی چې کله بعد دا موجوده چې ځان ته مهذب او ثقافت والا خلک وایي، د یورپ هغه ملکونه چې هغه ځان ته تهذیب یافته وایي، دی به په هغې زمانه کې دی ښځه انسان نه دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو حقوق بیانول نو دی ښځې انسانان نه تسلیمول، او که چا تسلیمولې نو هغې به ویل ښځه د انسان په رنګ کې د شیطان شکل دی. د شیطان دویم بهروب څه شی دی؟ هغه ښځه ده. دا د یورپ والو خیال و چې پای زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قسم اخلاق ښودلي دي. د انساني حقوقو علمبردار اسلام دی، نه کې کافر یا کفري نظامونه. دی وسه د انسانانو حق ادا کړي. یو سړی چې د الله حق نه پېژني او د مخلوق حق څه وپېژني. په هغې زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل او الله څه فرمایلی دي، د ښځو حقونه قرآن مجید یو مختصر جمله کې بیان کړي دي چې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف. بس مختصر جمله ده، ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف. د دې ښځو حقونه هغه امر دي څومره چې د هغې ذمه داري دي. یعنې څومره چې د ښځې ذمه داري ده نو دومره په خاوند او په اولاد د هغې حق دی. اوس تاسو خپله سوچ وکړئ چې زموږ ښځې په کورونو کې د هغې کمې کمې ذمه داري دي. د سهار نه تر ماسخوتنه پورې آیا هغې ته د آرام دپاره څه ټایم میلاویږي؟ د ګپ شپ دپاره د تفریح دپاره هغې سره څه ټایم شته؟ نه. خیال دا دی زمونږ چې دا یو داسې ځناور دی چې دا مستقل خدمت کوي، او که د هغې څه حق دی په مونږ باندې ناحق مونږ ته سره معلوم نه دی. دا د اسلام د هغې وخت تعلیمات دي. اوس هم قرآن و حدیث کې شته دی، خو که یو سړی په دې عمل شروع کړي نو زمونږ خلک هغه ته د ښځې غلام وایي، هغه ته زن مرید وایي، جورو کا غلام ورته وایي. حقیقت دغه نه دی. حقیقت هغه دی کوم چې د الله رسول فرمایلی دی. د حدیث کې د لوڼو حقونه ولې بیانوي؟ په دې وجه بیانوي چې خلکو لوڼو لا څه حق نه ورکوه. اوس هم نه ورکوي الا من شاء الله.
زمونږ دې معاشره کې مونږ وینو اوس خو الحمدلله کار لږ ښه شوی دی، خو پخوا به دا و چې هلک له به علم ورکو، تعلیم، زنانه له به نه ورکو، او بانه به دا وه چې ښځه د پردي کور یې څه ضرورت دی. دا چې هر سړی وي چې ښځه د پردي کور وي، ضرورت نشته تعلیم ته، نو ستاسو معاشره به د جاهلانو وي که د عالمانو وي؟ جاهلانو معاشره به او چې کله مونږ د اول نه دا تصور وکړو چې دا لور چاله زه ورکوم دا پردي دي، نو زمونږ هغه د رشتې او د کمبې او د خاندان چې کوم تصور د اسلام را کړی دی هغه څه شو؟ دا ټول غیر شرعي کارونه دي کوم چې مونږ کوو. ښځه د پردي کور نه ده، لور یا خور چې کوم کور ته لړه نه خپل شي، اوس پردی نه دی، خپلېږي سړی په دغې رشته باندې چې کوم ځای کې د چا لور واده شوه یا خور واده شوه، نو هغه د ده خپلوان شو. په دې وجه دا فلسفه سراسر غلطه ده چې جینکۍ د پردي کور او تعلیم ضرورت نشته ورته. د تعلیم ضرورت چې نه وي نو ستاسو بچي به د جاهلانو په جولو کې لویږي، او چې مور جاهله وي نو اولاد به یې څنګه وي؟ هغه کوم چې مونږ وینو چې که یو بني آدم یو ماشوم یا ماشومې ته صحیح طریقې سره مونځ ښیي، نو کور کې هغه مور چې هغې له آیت الکرسي قدرې نه ورځي، هغه به ماشوم یا ماشومې ته څه وایي؟ داسې مه کوه، ستا د استاد نه پوهېږي، یعنې هغه ځان عقل کل ګڼي. زمونږ د جهالت حدود دغه دي چې یو پوه یو عالم فاضل یو ښځه به ځان د هغه نه لوی ګڼي چې دا نه پوهېږي، زه پوهېږم. هغه ښځه چې هغې نه مکتب ویلی دی، نه سکول ویلی دی، نه کالج لیدلی دی، نه قرآن ویلی، نه حدیث ویلی. دې مشکلاتو سره مخ مونږ په دې وجه یو چې مونږ د ښځې د تعلیم تربیت څه خیال نه دی ساتلی. حال دا دی چې قرآن او حدیث په دې کې څه فرق نه دی کړی. زمونږ یو خبره دا وي چې دا څه نوکري خو نه کوي چې سبق وایي. قرآن او حدیث چې څوک وایي نو هغه نوکرۍ له خو نه وایي، هغه خو دې دپاره وایي چې د هغه دنیا ښه شي او د هغه آخرت ښه شي. د علم خو دغه مقصد دی، د علم مقصد دنیا کې د دنیا حصول خو نه دی. دا صحیح تعلیم او صحیح تربیت دا چې څنګه د نارینهو حق دی داسې د زنانو حق دی. یو بل ظلم دی معاشره کې دا دی چې په کور کې کله څه ښه شی پوخ شي دا به نارینه بچي خوري، او زنانه به هغه څیز خوري چې هغه د هغې نه پاتې شوي. د دې پلار مور زړه له ویلي د جنس د تفریق د وجې دا فرق ولې کوي خلک په دې کې؟ دا غلطه ده. اولاد که هغه نارینه دی او که زنانه دی نو د هغې حق دغه لحاظ سره یو شان دی. بله غلطي دې معاشره کې مونږ دا لیدلې ده چې که ماشومه وګیره یا د لوږې نه مري، خو تر کومې چې نارینه او خوراک نه دی کړی تر هغې پورې به زنانه خوراک نه کوي. دا غلطۍ دي زمونږ دې معاشره کې. بلکې دیني لحاظ سره ما ته دا معلومه شوې ده چې خلق دا وایي چې تر کومې سړو مونځ نه وي کړی نو کور کې د ښځو مونځ هم نه کېږي. نعوذ بالله من غضب الحلیم. دا اخلاقی ګراوټ دینی ګراوټ خو پرې دا خو ډېر اخلاقی ګراوټ دی چې مونږه زنانه هغه د سړي نه دومره وروسته کړه. اول خوا مونږ وایي جنت د خپو د مور د خپو لاندې دی، د تضاداتو ژوند دی زموږ. یو خوا خور ته غیرت وایو، عزت وایو، ښځې ته غیرت وایو، اول خوا زموږ زنانو سره رویه او سلوک دغه دی. دا ټول ناجایز دي، دا ټول غلط دي.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदीस के द सैयदना अबू सईद खुदरी रिवायत है दे मशहूर पखपल कुन्नियत थे दाड़े वे जलीलुल कदर सहाबी रहे दा अल्लाह द रसूल पर ना बांधे दो खपल प्लार कतल करो तो चाहे काफिर हो और पदे वजह करो चे बल सो के कतल की निशायत चे द पजल के दा खिलाफ से इंतकामी सोच रश और ब्याद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द वेना मुताबिक दाग सलब आए गनीमत लगवत ने ओढ़ ले और ब्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल सोच चजान मुस्तगनी की ना अल्लाह बा मुस्तगनी की ये सड़े चजान मुस्तगनी की द तने और लालच पर नजर सतन गुरी ना अल्लाह बदे के इस्तिगना पैदा की ले मालदार की दाग सहाबी रहे दागा ना हदीस नकल ले द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई फरमाई दा चे ला यकूनु लिअहदिन सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन फयुहसिनु इलैहिन कि यो सड़े दासी च दागत द्रे लुणई या यो सड़े दासी च दागत द्रे ख्वैंदी और दा सड़े दग खपल लुणो सरा या रोड दर खपल ख्वैंद सरा एहसान की खसुलुक वर सरो की खसुलुक दा मतलबी चदागी दीनी और दुनियाई इलम इंतजाम की दागी द खुराक का इंतजाम की दागी द हया इंतजाम की दागी द लिबास दागी द इलाज तो दारू दुर्मलो ख्याल उसाती तो एहसान देगी सा मुखलक खपल नारीना औलाद लहक वर्गो कजमुंग यो नारीना जोए हुई कि जमा फलान के जनाने सरा निकाह कवल गौरम तो टोला माशरे में चिट्टी की बस खपल खो ख्याल और सवाल लाए कि शरीयत दा हक लूट लवरकड़े कि न वरकड़े और कि शरीयत वरकड़े न आया पुख्ताना दा हक लूट लवर गई कि न वर गई पुख्ताना वर गई हक अल्लाह और दाग रसूल दा हक लूट लवरकड़े दा मतलब नहीं चाहे खपल खो गई संग चुई तो दा हक निश्ते चाहे खपल खोख होगी दागर प्लार रजामंदी जरूरी है तो दारेंगे लूरम खपल खोख निशी गोले लेकिन दा हम नदा चदाद मंडे द सारी गोंदे यो सड़े चापोरे नती और दागे रजा ने पकी नहीं दागे रजा हम पकार रहा और प्लार रजा हम पकार हदीस करा दी चेव जनाना खपल प्लार दागे दरजामंत्या द मालूमोलो न बगैर ये सड़ले और कड़े हो निकाय तड़ दो अगर आला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपोस को जमा प्लार दा हरकत कर रे दा निकाह वसंग गई ना फरमाई चिकतर रजाए दा निकाह उछली और कस्ता रजा नहीं तो दा निकाह न देशे तो प्लारवानी दा मतलब न कम जमुंग प्लारान बादे फिरौनान जुड़शी पकार राय चिमुंगा तरबियत पदा से अंदाज उकूद औलाद चागा जमुंग खबर अबिया तस्लीम और बारा की चिमुंग दागीद दीनी उलूम ख्याल साधु जमुंगा बची स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो खुदी लेकिन अगी दीन सुमरा हासिल कर दे कुरान सुमरा खल को वेले दे हदीस सुमरा खल को वेली दी दीनी किताबों ने सुमरा खल को वेली असल मसला तक का जिक्र वाना चिमुंगा बचोला दीनी उलूम न वर्गो मुंगा दा असली उलूम के खिलाफ नहीं हो जमाने की द तरक़े द पारा चिकम उलूम पकार दी बायत चागा खजलम वर्जी बायत चा सड़ीलम वर्जी ऐसा मुखालफत न रहे
बल्कि दारे چې مونږ یوازې هغه پیژنو. دلته تاسو هر څومره کسان چې ناسئ نو تاسو کوئ بې شمېره داسې چې هغوی به اف اے کړي، اف ایس سی به یې کړي، بي ایس سی به یې کړي، ماسټر به یې کړي، ایم فل به یې کړي. خو که زه تپوس وکړم چې یو 10 کسان پکار دي داسې چې هغه ماته د سورة البقرې ترجمه وکړي نو شاید جواب به مایوس کوني. دا رویه زمونږ غلطه ده. باید چې د هغې سره سره مونږ د خپل دین خیال وساتو. که د څه خلکو خیال لای چې نه صرف دین دی وي دنیا دی نه وي نو دا پالیسي غلطه ده. او زمونږ دا عمل هم غلط دی چې مونږ ټول دنیا طرف ته مایل یو، آخرت مو بلکل هېر کړی. نو که زمونږ لور یا خور مونږ ته د مور یا د بل چا په ذریعه ووایي چې زه فلانکي کاکا زوی سره نکاح کول غواړم، ماما زوی سره نکاح کول غواړم، زمونږ ذهن کې د هغې دپاره څه ښه سوچ نه وي، بلکې مونږ همیشه هغې ته غلط نسبت کوو. هم که دغه شی زوی یو کړي نو مونږ وایو ټیک ده. دا فرق چې یو سړی کوي نو آیا دا فرق اسلام خولی دی که دا د خلکو د ځان جوړ کړی؟ دا څیزونه غلط دي. زنانه ولا د هغې حقونه ورکول دا لازمه ده. څنګه چې زوی ته انتخاب دی د انتخاب اجازه شته دی د خپل ژوند تېرولو چا سره، تو دارنګې یو زنانه ته هم اجازه شته دی چې جایز طریقې سره، ناجایز سره نه. خپل مشر کنوینس کی هغه سره رابطه وساتي، هغه مطمئن کی په دې باندې چې زه فلانکي سره نکاح کول غواړم. نو که پلار یې رضایي مشر یې رضایي نو ټیک. بارکیف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې زنانو سره بالخصوص د لونو سره او د خویندو سره د احسان ذکر دی. د یو سړي 3 لونه دي او د هغې سره احسان وکړي، ښه ژوند ورسره تېر کړي. ابن قیم یو حدیث لیکلی دی اگر چې اسناد کې لږ ضعف دی. هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای ناستو، سمرګري ناستي، نو صحابه کرامو کې د یو کس یو زوی لور رالاول. نو د هغې لور له سر باندې لاس راښکه بس نور یې ورته څه ونه ویل. ماشومه لور یو ساعت پس د هغه زوی راغی. هغه زوی یې د ښکل هم که په سر یې لاس هم کېښود، پتون باندې هم کېناست. دا زمونږ معاشرتي برایي هم داسې ده. زمونږ هم خیال لایي چې زما دا زوی به سبا ما ساتي او دی به زما داسې پکارېږي داسې پکارېږي داسې پکارېږي، اگر چې نتیجه به صفر وي. داسې توقعات دي د پلارانو. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تا د دې په منځ کې انصاف ونه کړو، عدل دې ونه کړو. تا چې کوم سلوک زوی سره کوو هغه سلوک تا د خپلې لور سره هم کول پکار وو. زمونږ احسانات چې دا یوازې نارینه اولاد سره نه وي، دا د زنانه اولاد سره هم وي. یو سړی چې د هغه 3 لونه دي او د هغې سره احسان کوي، یا یو سړی چې د هغه 3 خویندې دي او د هغې سره احسان کوي، ښه سلوک کوي، د هغې د معاملاتو خیال ساتي، تعلیم تربیت خیال ساتي، د نکاح خیال ساتي، ضرورتونو خیال ساتي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک داسې وکړي نو دخل الجنه، دی به جنت ته ځي. یعنې د جنت د تلو اعمال دا یو نه دی عمل، دا بې شمېره اعمال دي. یو سړی یو کار نشي کولی بل دې وکړي، بل نشي کولی بل دې وکړي، بل نشي کولی بل دې وکړي. او صوفیای کرام وایي چې الله ته نږدې کېدو لارې بعدد انفاس الخلائق، دا مخلوق او څومره مخلوق چې څومره ساګانې دي که نه، نو دومره الله ته نزدېکت لارې دي. خو د زړه طلب خو غواړي که نه چې څوک دا غواړي چې زه الله ته نږدې شم. نور الله رب العزت تا بې شمېره انګنت لارې دي د نزدېکت، په یو ذریعه، په بله ذریعه، په بله ذریعه. د امام بخاري رحمه الله د زنانه مبارکې دا حدیث په دې باب کې اول ذکر لیکي
چې خلکو د زنانو حقوق پامال کړو ختم کړو او بالخصوص د ښځو او د لوڼو څخه حق نه تسلیمېدو زموږ معاشره کې هم دا برایې دي الله رب العزت ته دا برایې د معاشرې نه ختم کړي او موږ د قرآن او حدیث باندې صحیح روان کړي اقول قولي هذا استغفر الله لكم